वेलकम बैक टू द शो یو ځلې بیا کو تاسو ټولو ته هرکلی خپل په دې ښکلي پروګرام کې چې نامه یې ده د کور ښایست جناب هفته کې 2 ورځې ستاسو ور زما ملګرتیا وي که تاسو 96 باندې زما आवाज اورئ که 89.4 ټیون کوئ په هغې باندې اورئ خو 2 ورځې ستاسو زما ملګرتیا وي په هفته کې او په دې کې بیا تاسو سره مختلف موضوعاتو باندې خبرې اترې کېږي. زموږ ژوند کې ډېر زیات داسې خبرې اترې روانې وي، داسې مسلې مسایل وي چې بعضې ټایم هغې مونږ ته یو ریمایندر پکاري، د هغې یو یاد دهاني مونږ ته پکاري. نو که هغه یاد دهاني تاسو ته زمونږ د پروګرام د لارې وشي دا غټه خبرې نو راتلی شئ جناب. دا ټایم تاسو مونږ فیسبوک د لارې هم لایو جوین کولی شئ، راشئ مونږ سره پروګرام کې ګډون وکړئ او ښکلې خبرې را سره شریکې کړئ کامنټس د لارې، او که نه تاسو میسیجز کول غواړئ نو بیا 8881 د لارې یعنې کې 8 یو باندې تاسو مونږ ته میسیجز کولی شئ او لږ ټایم کې به پروګرام کې شاملېږي. ستاسو ټیلیفون کالز نو کالز تھرو هم راتلی شئ مونږ سره پروګرام کې به ګډون کوئ. نن 09152541143 دا زموږ د ټلیفون شمیره ده او زموږ د نننۍ چې کوم موضوع دی چونکې به تاسو ته سکرین باندې هم شو کېږي چې घरेलू फैसलों में ख़वातीन का किरदार. اسې خو موږ د زنانو د حقوقو باندې ډېرې زیاتې خبرې کړې دي چې د زنانو څه حقوق دي. په دې کې بیا دا هم ده چې مطلب د کورنۍ چې کومې فیصلې کېږي، کومې فیصلې اخیستل کېږي فردر د فیوچر د پاره یا ریسنټ ستاسو چې د کور کم سچویشنز دي نو هغې کې د خپل کور زنانه شاملول څومره ډېر زیات مهم دي، څومره ډېر زیات ضرورت لري. دا ټول زه وایم چې تاسو هم را سره خپله رای شریکه کړئ په دې کې، ځکه چې زموږ باندې ډېر زیات زنانو که خبره وکړی شي معاشرتي لحاظ سره د هغې کردار وګورئ، دکه شانې کورني لحاظ سره د هغې کردار وګورئ، بیا دنیا کې زنانو څونه هغه مسلو سره مخ دي، د پاره څومره کار کېږي لګیا دي. خو نن به خبرې اترې کېږي چې کور کې زنانو ته څومره اهمیت ورکړی شوی دی. چونکې تاسو ګورئ بعضې کورونه داسې دي چې هلته کې یو خو د زنانو تعلیم چې دی هغه معیوب ګڼلی شي، هغې ته تعلیم نشي ورکولی، بل طرف ته د زنانو ته هغه شانتې حق نه ورکړی کېږي. بعضې ځایونو کې تاسو ګورئ مطلب چېرته کې زنانو ته د هغې په پراپرټي کې خبرو کو اکثر دغلته کې مونږه خو دین اسلام خبرې کوو، څوک به ګورئ هغه مطلب پوره دیش روجي بنیسي، خو چې شاته وګورئ د خویندو چې کوم حقوق دي یا د ښځو چې کوم حقوق دي هغه صحیح طریقې سره ورته نه ورکړی کېږي. نو نن زموږ موضوع دا ده چې د کور چې کومې فیصلې کېږي هغې کې زنانو ته څونه اهمیت ورکول پکار دي، هغې کې د زنانو څومره کردار مخکې راتلی شي یا د زنانه هغه فیصلو کې شاملول او بیا د هغې هغه رای اخیستل په متفقه رای باندې هغه یو فیصله کول دا څومره امپورټنس لري. نو زه وایم چې اول تاسو راشئ ما سره خپل ویوز شریک کړئ دې حوالې سره چې تاسو څه وینا کول غواړئ، ستاسو څه تھاټس دي، ستاسو څه سوچ ته دې حوالې سره هغه راته ووایئ. خیر راځم ستاسو ټلیفون کال صرف ته خو ټول نه ډومبې چې څوک کامنټس د لارې شامل شوي دي د هغوی کامنټس په شاملومه. نهیر الله دې موږ سره سلامونه کوي د تاتا رانا، وعلیکم السلام. حمدالله ملاخیل راغلی دی، وہی 2 چیزیں آپ کبھی بھی زبردستی حاصل نہیں کر سکتے، ایک پیار اور ایک توجہ. زبردست جناب، بہت ہی اچھا پیارا میسج کرتے ہیں ہمیشہ. وہی جب کوئی سمجھ نہ رہا ہو تو خاموش ہو جانا بہتر ہے، کیونکہ بحث رشتوں کو بگاڑ دیتی ہے. بالکل صحیح بات کی آپ نے. دین علاوه جناب سلامونه هم را لیگلی دی. وہی چی ویلکم ٹو دا شو، تھینک یو سو مچ. وہی باجی واہ کیا بات ہے، سلام. سیم ہیڈ فون کلر کلوتھس ایوری تھنگ. اوکے دیتا خو زما پام نو دا دی راته اوس خیال کو نهیر الله چې نن هر یو څیز هغه تقریبا میچ خوري. لایک دا چې وګورئ زموږ سکرین باندې چې کوم زما بیک ګراؤنډ دی هغې کې میرون کلر دی، ډرس هم زما سره سمون خوري، هیډ فون هم هغې سره سمون خوري. واہ جی واہ، یہ دې نه پته چلی تاسو څنګه یو څیز چې دی یو پوائنټ هغه نوٹ کوئ. ښه دیټس ګډ. دې نه علاوه جناب لکشمی شرما وہی جی السلام علیکم سسٹر. وعلیکم السلام. کہاں سے ہیں آپ لکشمی؟ میں جاننا چاہوں گی. زندگی وہی دوسروں سے قرض نہیں لی جا سکتی، اسے خود اپنی روح کے اندر روشن کرنے کی ضرورت ہے. سہیل هم سلامونه را لیږلي د باړې نه، وعلیکم السلام. زه چونکې دا کامنټ زر زر شاملول غواړم نومونه، ځکه چې بیا به زه ټلیفون کال شاملوم. صحیح ده. صابر وزیر دی موږ سره جي د رزمک نه، وایي ماشاءالله
ज़बरदस्त प्रोग्राम दे सलाम में कबूल का खुरजाने ढेर मनना रोजाना खुशहाल ओसेगी वालेकुम अस्सलाम जाहिद हम सलामुन कई सना मुसाफिर सलामुन कई वालेकुम अस्सलाम कैसर इस्लाम वही चिबाजी माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है टेलर मास्टर तनवीर इस्लाम फवाद अली सईदुल्लाह की तरफ से खुसूसी सलाम कबूल हो कैसर इस्लाम कै स्वात मटा वालेकुम अस्सलाम आप सबको भी हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा एहतरामात नेक्स्ट जनाब एहसानुल्लाह दे जी मुंग सर सलामुन कई प्रोग्राम डेर खदे सना मुसाफिर तपूस कई चीज़ तासु संग ये ज़को बिल्कुल टिक टाक है माँ और माजली रागले दे जी वही दुअज़ल माजली और बड़ा बेरा हम शामिल कही वालेकुम अस्सलाम और लक्ष्मी दा टाइमुंगा ज्वाइन करी लक्ष्मी हमें देख रही हैं इंडिया पंजाब से थैंक यू सो मच खाजी स्तासु कॉल्स तरफ त बराजमा सुख सुख शामिल दल गवाड़ी मुंगसर प्रोग्राम की रातले शी और स्तासु राय बाज लाजिम अखलम पननी टॉपिक बानी चूँकि मौजू तासरमा शरीक करा लक्ष्मी जी आपसे भी मैं जानना चाहूँगी कि घर के फ़ैसलों में ख़वातीन का क्या किरदार होना चाहिए आया उसके फ़ैसलों को तरजीह देनी चाहिए ख़वातीन की राय पर अमल करना चाहिए या नहीं इस पे हम आज बात करें नो राजे बजी प्रोग्राम की शामिल बने कॉलर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम खुरजान सलामुना कबूल का अनवर खान इमदरादम से वालेकुम अस्सलाम अनवर खान साहब संगे ऐसा सु वक्त तेरेगे खैर दे अल्हम्दुलिल्लाह वसजरा व खुदिर खो वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त जबरदस्त په هر حال باندې شکر وستل پکار دي سبا ولغواړې زموږ موضوع تاسو اوریدلې ده جی موضوع میں اوریدلې ده او ډېرې ښې خبرې دې وکړې جی خورجان زبدو یا ما چې لکه زمون څومره پښتانه ځکه چې موږ د پښتو په صوبه کې یو پښتو ملک پیدا یو جی تو کوم سترګې غړولې دي نو چې څومره ورو د کشرانو مشرانو نه کومې خبرې موریدلې دي دا خبره اکیله وضو جی څه چې موږ باندې فرض ده جی 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 زکات ورکو چې په موږ فرض ده خو کارونه ټول پښتانه چې د چا وس مطابق کی کم کاروي هغه کار کوي جی دلته بزرا شمه چې اوس که مثال په خو کور کې په خپل کور کې ګیان دي دوه لونه دي جی یا لور دا دویم ګیان دي یا یو انګور د دوه لونه دي نو کدا چې د کور د خپل ماحول یو خبره جوړ شي جی زموږ د غیر تعلیم شوه ماحول خبره یو جوړ شي یاره کار دی دا نه دی د رور له دا رشته کو دا نه کو نو که یو کور خبرو کې بل طرف یو طرف نه په وراندار راودانګي بل طرف نه په رور راودانګي نه دا داسې نه دا بدل لکه زما دا خبر چار په چل می درته ذکر راتاو کو چې دلته یو معمولی خبره که یو خور روچته کړه که یو وراندار روچته کړه لکه زبا دی وخت کې سخره ما ګرم جی 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 زمان ګور یو رای ښکارا کړه زبا مال پکار دی چې زبا هغه سوچ وکم بالکل چې دا انګور مې وای چې که زما بل خور دا یا زما بل ترلور دا یا زما یو رشتہ کوو ها جی تاسو وکړه نور به مثال که زمان امړه خوي خدغه مو کوي که زمان امړه نه وي نو ما دا رای درکړه کنه بالکل صحیح خبره ده پاغه باندې غور لازم پکاري بیا جی نو دغه ټیم کې د کور مشرانو لا خواخله اسخر لا مشر لیور لا دا په کار دي چې باغه خبره لګ میټینګ ځان لو کې چیرې دا وراندار دا خبره وکړه دا جی خبره خو سناسه زینی سي کالته زمونږ یو لور راټوب کې چې نا زبر رور له د پلانکیزه کې رشتہ کومه زبر خپل کور رشتہ وخم موږ له کار دي چې باغه پلانکیزه پرشتہ باندې موږ سوچ وکړو دا خپل باندې موږ سوچ کو چیرې لوري داخله زی یا بدل زی موږ هغه نور حقونه د خويندو مندو نه ټول غستی دي بالکل همداسې ده چرته خبره کوي خورجانې موږ ورته چپ تاسو پوهیږئ مړې پس پارام کې نه خپل ځای جارو بالکل هغه دغه خبره ده اکثر موږ دغه کورونو کې دغه خبره اورو چیرې زنانه پس پوهیږي دا څه فیصلو کې شامل ہے زما خپل کور کې بچیا لکه زابر ته زویا ما زما د بچی لفظ خپانو شي په خلر ډیر راځي ځکه چې زه ما په څنګه پاس کړ پسو شي چې یو په خويند ورونو په 14 سال عمر کې زه یتیم شوی یم د پلار خاجي ښا او کسا فیملی باندې په خويند ورونو ما کور ورساو ماشاءالله عمر ته ورسېدم نو بیا خپل بچی پیدا شو
نو دا درته وایم چې زه په دویم پنسن کې د پیم لو روان یم د خپل کور پیم لی ډېر په نشتیش کې راغلو الحمدلله لو مټو ودرېدو او په خپل هغه لکه په پراخ هم روټه وخوړه کنه ښه ماشاءالله خو دا درته زه ویلی شم چې ما خویندې نه واده کړي دي ما ترې تپوس کړی دی که چاته بد ښکاره ما یو ځل نه سل ځله دې ورته بد ښکاره شم جی 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 ما د خپلو خویندو 3 خویندې وې د هغوی نه تپوس کړی دی چې خورجانې دي پلانکي کور رشته دې غواړي ستا ما سره رضا ده زه مشوره وکړم ښه جی ښه ما د لورو 2 رشتې کړي دي د لوڼو د 2 یو واده ده یو نه ده بله همداسې ده هغوی مې تپوس کړي دي د هغوی نه مې رایه اخیستې ده نن هم دا خوشحاله ده یو په کور ده ښه ماشاءالله د زامنو نه مې رشتې خوښه اخیستې ده چې بچی د پلانکې زه غواړم زما خو خورده ده جی خو ستا په طبیعت سمه ده او که نه ده ها بالکل همداسې پکاري ستا خوښه ده په زما په خوښه کې ماتې 4 میاشتې واغستې ماینس بیا دا څه زه درته بیا ویم که د رشتې ستا دې طرف ته زړه نه لګي سترګې دې نه لګي نو ګورې ما مه پوهوه مور دې پوهېږه الحمدلله خورجانې د کور د زنانو پلیمیل چې څومره دی زه د هرې خبرې ملګری په دې یم چې ما په خوا د یو خور نه اورېدلي دي هغه زموږ په نیاګانو کې راتله که نه جی چې انګور د کور ته راوسته نو ته لیوره سخره خاونده خواښې ته دا یو کال پرېږده چې دا څه کوي دا مالګه مرچکې کټوې کله پخا کله سوځېدلې کله بغیر مالګې دا ته یو پرېږده دا به پخپله د کور مېرمن شي بالکل په دغه ټایم کې خورجانې ما لوبې کولې چې هغه خبره ما د هغه ښځې نه اورېدلې ما چې کله ځکه خیر په خپل واک کې شوم نو زما دا کردار وي او مخه کردار دی خویندې وروڼه مې په خپل کورونو کړی شکر دی 3 وروڼو له ودونه 3 خویندو ته ودونه ماشاءالله بس دا دی تاسو هغه سټرګل تاسو هغه ایکسپیرینس تاسو هغه د مشرانو خبرې کم چې تاسو په ذهن باندې ساتلې وي تاسو په هغې باندې عمل کړی دی ظاهر ده هر یو انسان د خپل ایکسپیرینس مطابق خبره کوي بیا د کور زنانو ته پکې هم هماغه شانتې خو دا ډېره ښکلې ستاسو د کور ماحول دی چې تاسو وایئ چې زه د خپل خویندې هم په فیصله کې شاملوم ستاسو لورګان هم په فیصله کې چې د هغه خپله رای لازم شریکوي ښکلې خبره ده داسې چاته پیغام ورکوي څوک چې دا څیز نه اکسپټ کوي هغه زنانو ته بالکل اړوخه نظر نه کوي بس دغه رونو ته زما دا خواست دی چې ورونو زه به د خلکو ته دا پیغام ورکم جی زما زوی دی جی هغه خور ته لګیا دی چې خورې دا پلانکي واده کې ما دا پلانکې جینۍ لیدلې وه او دا خو زما ډېره زړه ته پرېوته او خدای به شي او پتا به شي او دا مور او پلار به مې او بس دا پوه کړم زوی به ماته نه وایي که نه جی نو زما زوی چې کوم دی هغه خور ته دا وینا کوي ښه ټیک دا د خور تا هغه وینا وکړه او د هغه لور وینا ما ومنله جی خو بیا کله زما هغه لور په یو رشته کې د هغې سترګې ولګېدې او هغې ځان له یو رشته خوښه کړه نو بیا پې زما زوی ولې بد مني بالکل همداسې ده زما د زوی خو زما خور لور ومنل ټیک ده که دې خبرې ته دې سوچ راځي زما د زوی خو زما لور ومنل هغې ما ته مو وې هغې ترور یعنی سیم اپروچ دواړو ته حاصلي که نه سیم مطلب چې هغه خبره کولی شي دقه شانې زنانو ته هم په دې باندې تاسو وایئ چې حق شته دی چې هغه خپله رای تاسو ته وړاندې کړي هغې ته دې هم د دې څیز اجازت ورکړی شي دغه ټکې زه څرګندومه چې ور راوه پلاره ته ولې منې صحیح ته په هغې بد ولې منې چې یو ځان لا یو رشته خوښه کړه ته لاړ شه د هغوی چار چلند وګوره د هغوی انداز وګوره د هغوی ساز وګوره که د هغوی ساز انداز ستا په انداز و نو دا رشته خو به ته ورکوې د ترور زوی لی مه ورکوه هغلته یې ورکوه خورې لی مه ورکوه هلته یې ورکوه صحیح دا بیا د دې بادشاهي هم خپله ده او مستقبل هم خپل دی که د دې مثال هغه پوډري نه وي دا یو نښه هغه د چرسي بنګي نه وي یعنې د هغه پوره کرکټر ګوري که نه ډېره مننه ستاسو چونکې کال ډېر زیات اوږد شولو زه به نورو ته هم چانس ورکوم ډېره مننه چاته سلام دعا لېږل غواړئ تاسو
ټول اوریدونکو ته سلام او استاد پروګرامونو ته سلام. وعلیکم السلام. یو جهان مننه چونکه ډیر زیات د کار او د پوهې خبرې کولی ځکه دا کال لکشانې لنتی شلو. بهرحال جناب تاسو کامنټس هم کوي، هغه کامنټس په پروګرام کې شاملو م چونکه ټایم ته می قتل ټایم دا کالر ته ما ځکه زیات ټایم ورکو ځکه چې د ایکسپیرینس هم ډیر او ډیر زیات خولي خبرې کولی نو مای چې دا سه ایکسپیرینس کس چې انسان سره وی او خبرې شیر کوي ظاهر آینه هم ډیر څه زده کړې ته ملاويږي. تاسو کامنټس به شاملو ما دادی جی احسان الله و السلام علیکم پروګرام ډیر زیات خولي دی ډیر مننه جی. ظاهر حیران د باجوړ نه میسج کړی دی پروګرام خو خی او جهان مننه. الحمدللہ ملاخیل वही चे झूठ ज़ुबान के बदतरीन गुनाहों में से एक गुनाह है. झूठ से इंसान के किरदार पर बेइतमादी के धब्बे लग जाते हैं. ऐसा ही है बिल्कुल, क्योंकि जब एक बार आप झूठ बोलते हो, दूसरी बार बोलते हो, तीसरी बार बोलते हो, तब तक इंसान जो है ना उसका माइंड चेंज हो चुका होता है और उसके दिल में ये बात आपके लिए फीलिंग्स आ जाती हैं कि जी ये बंदा झूठ बोल रहा है. अच्छा जी, कैसर इस्लाम कैस कह रहे हैं कि बाजी एक शेर आपके लिए. उरूज पर नसीब था तो छू रहा था आसमां, बिगड़ गया नसीब तो ज़मीन से भी फिसल गया. ज़बरदस्त जनाब, बहुत ही खूबसूरत शेर. थैंक यू सो मच. माजुल्ला दे जी मुंगसरा, मलिक हाजी समीउल्लाह सलामुना कई, सुहेल खान दे मुंगसरा, रहमत गुल दे जी मुंगसरा सलामुना कई. द टोल यो जहान मने न चाची मुंगसरा खपल अमीना शरीक कड़ी दा और बाकी इस्तासो चिकम कॉल्स जी बाकी कॉलर सबा हम मौका वर्को मा प्रोग्राम के खुद प्रोग्राम पा दुए मंबर खके चकला मुंगा द न्यूज़ ब्रेक और अजान ब्रेक ना वापस राशु दोबारा बस तासो कॉल्स दागा कंटिन्यू को मा परिबानी ब खबर तरीको नो प्रोग्राम बजमगा जारी भी खो फेसबुक तलारे टूल तबा बाय बाय को.